حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله العظيم. الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې مسلمانانو د پاره د خاص په ورځو او د خاص وختونو د برکت ثابتولو په غرض یو څو قسمونه کړي دي. الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې فرمای والفجر زما د په سبا باندې قسم وي ولیال عشر او په لسو شپو باندې د زما قسم وي. قرآن عظیم الشان دا د انسان د رشد و هدایت د خاطره نازل شوی دی. الله تبارک و تعالی قرآن پاک کې احکامات ذکر کوي. بعض ځایونو کې الله تبارک و تعالی پس سيزونو باندې قسمونه کوي. عام طور انسان چې قسم کوي نو دی به یا خو د سیز د رښتینولۍ په باره کې قسم کوي چې زه په دې خبره کې د دې سیز په باره کې قسم کوم او زه په دې کې رښتینی یم. انسان چې قسم کوي نو د خپل صداقت ثابتولو لپاره قسم کوي چې زه دروغجن نه رښتینی یم. قرآن پاک کې هم الله تعالی بعض ځایونو کې قسمونه کړي دي. نو د قرآن پاک کې قسمونه د الله تعالی د دې نه څه مراد وي ځکه زمونږ او ستاسو ایمان او عقیده دا ده چې الله تبارک و تعالی قسم نه بغیر هم چې کوم خبره وکي هغه کې د کذب او د دروغو امکان نه وي. الله تبارک و تعالی رښتینی ذات ته او چې کوم خبره کړه د یا کوي ناغه ټولې خبره د صداقت ډکی دي پاره کې الله تعالی رښتینی دی. نبی الله تعالی قسم سره پاره کوي نو جمله مفسرین حضرات اغه د دې خبره دا جواب کوي چې کله کله الله تبارک و تعالی د یوسیز په باره کې د یوسیز فضیلت ثابتولو د پاره او داغه محتم بشان کېدو د پاره قسم په هغه سیز باندې وکي. مثلا مکه معظمه دا ډیره مبارک مقام دی، ډیر ښکلی مقام دی، د ښکلی پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم وطن دی. په هغه باندې الله تبارک و تعالی قسم کوي لا اقسم بهذا البلد. نو مکه معظمه د عظمتونو زیاده ځکه په الله تعالی قسم کړی دی. داسې د حضور علیه السلام مخ مبارک دا ډیر منور دی او ډیر د برکتونو ډک دی. الله تبارک و تعالی پاغي باندې قسم کوي والضحى دارنګ د حضور علیه السلام خپل مبارک تور زلفان هغه مبارک دی د الله په نظر کې دا غي ډیر لوی قیمت ته. نو الله تعالی پاغي باندې قسم خوري واللیل اذا سجا دارنګ دا نور د دنیا د پاره او د اهل الدنیا د پاره دا ډیر زیات مفید دی او ډیر فائدہ مند دی. نو الله تعالی په دې قسم کوي والشمس وضحاها سپوږمۍ د اسمان ښکلا ده او په دې باندې اسمان ښکلی ښکاري او انسان ته په دې باندې یو دلکش نظاره په نظر راځي د تسکون ملاویږي. نو الله تعالی په دې باندې قسم خوري والقمر اذا تلاها دارنګ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی څومره با کمال ده څومره با برکت ده. نو د حضور علیه السلام په ژوند مبارک باندې رب لا یزال قسم کوي لعمرک زما د ستا په ژوند باندې قسم وي. دارنګي په هر یو سیز الله تعالی چې کله ثابتای چې دا ډیر مبارک ته نو قسم په وکي لکه وخت د سبا پاغي باندې الله تعالی قسم کوي په دې کې خیر او برکت پروت دی. الله تبارک و تعالی په قسم کوي والفجر زما د قسم وي په سبا باندې
په وختونو کې سحر ټیم او مازیګر وخت دا ډیر مبارک دی. نو الله تعالی په قسم کوي د مازیګر په وخت باندې قسم شوی دی والعصر زما د قسم وی په وخت د مازیګر یا په زمانه باندې قسم. نو معلومه شو چې دا سيزونه ټول دا مبارک دی پدې کې برکات دي نزدک پدې دې سيزونه باندې الله تعالی قسم کړی دی. دا سحر په وخت باندې قسم شوی دی دا رنګ په لسو شپو باندې رب ذوالجلال فرمای والفجر زما د په سبا باندې قسمي وليال عشر او زما د په لسو شپو باندې قسم وی. نو دا لس شپې د دې نه څه مراد دی؟ نو اکثر مفسرین حضرات د لسو شپو نه مراد د ذوالحجې د اول عشره لس شپې اخلي. وې د ذوالحجې اولنې عشره کې کمه اولنې لس شپې دي. نو په دې باندې الله تبارک وتعالى قسم کړی دی چې دا ډېرې د خیر او ډېرې د برکت شپې دي. حدیث مبارک کې راغلی دی وی کله چې د ذوالحجې میاش راخکاره شولا نو الله تبارک وتعالى دې میاش کې په عبادتونو باندې ډیر زیات خوشحاليږي. بیا د ترغیب د زیاتولو د پاره او د خلکو رغبت پیدا کېدو د پاره کول پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی په ټول کال کې چې بندا څومره خکل عملونه کوي دا غټول عملونو نزيات خوخ عملونه الله تعالی ته د ذوالحجې په دی اول عشره کې اعمال دي چې مسلمان د ذوالحجې په دی اول عشره کې شپوي او کروزوي عبادتونو کې د ټول کال د عبادتونو نه دا عبادتونه الله تعالی ته ډیر خوخ او محبوب دي. بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایلی دی وی کله چې مسلمان بندا د ذوالحجې د شروع کېدو اول ورځ والا یا نهم ورځې پورې په دې نه ورځو کې کمر وزم یوا نفلی روزه ولا الله تبارک وتعالى دې مندل د پورا کال د روزو ثواب په دې یو روزه باندې ورکړي. نو موږ تاسو که عبادتونه ډیرم کړی دي هغه عبادتونه پوره دي یا ډیر دي یا نیمګړي دي خو چې موږ تاسو د ذوالحجې د میاش راختو سره سم نفلی روزې شروع کړي نو د یوې روزې په بدله کې تاسو ته د یو کال د روزو ثواب را کوي. نو چې نهر وځي د ذوالحجې د میاشتې اولنې دی په دې کې مونږ نه واړه روزي ونیولې نو د نه کالو د روزو ثواب مونږ تاسو ته الله تعالی راکو. بل یو روایت کې راغلی دی د عرفه په ورځ باندې چا روزه ونیولا الله تبارک وتعالى د یوې روزې دغه بدله کې د یو کال د روزو ثواب ورکي. او پیغمبر علی السلام فرمایي وی د عرفه دروازه بدا فضیلت ورسره شي چې دې بندلما زما د الله نه امید دی چې الله تعالی د تیر شوی یو کال ګناهونه معاف کی او د آینده یو کال ګناهونه بم ورته معاف کی. نو په تیر شوی کال ګناهونو خو مونږ پوهیږو چې الله به معاف کی خدا آینده کال ګناهونه د کړي نه دي نو څنګه به الله معاف کی. نو اکثر علما فرمایي وای د تیر شوی کال ګناه یې کړي و نو معاف شو آینده ګناه به نه کوي توفیق به الله نو ور کوي د ګناه نه به ټول کال الله تعالی او ساتي. نو چې د ګناه نه او ساتل شو داسې شو چې د ګناه نکړه او چې چا ګناه نه کړي نو دې معاف دی. نو ګویا چې د تیر شوی کال ګناه معاف او د آینده کال ګناه معاف. او د ذوالحجې دا میاش دا مبارک میاش دا په ټول کال کې خولي عملونه مسلمان کوي دا غي نه زیات ثواب
د ذوالحجې په دې اول عشره کې په عبادتونو باندې دی. خو د دې دا مطلب هرگز نه دی چې ګنې ټول کال بالکل عبادتونه مه کوه، په غفلت کې تیر کا او صرف په ذوالحجه کې عبادت کوه. د دې دا مطلب نه دی، بلکې په کال کې چې څومره عبادتونه دی کول د هغې نه زیات په شوق په رغبت سره په ذوالحجه کې په کثرت سره عبادتونه وکړه، ځکه دا ډېره خاص موقع ده، ډېر ښکلي وختونه او لمحات دي، په دې کې ډېر ثوابونه تا ته درکړي کیږي. بل یو روایت کې راغلی دی چې کله بنده د قربانۍ اراده او نیت لري، یعنی کم بنده صاحب نصاب دی یا غریب دی خو د قربانۍ نیت شته وي زه به قرباني کوم. اکثر خلک هغې خو مالدار دي نو قرباني کوي، خو څه خلک دي هغې غریبانان دي خو هغوی هم ثواب ګټل غواړي، صاحب نصاب نه دي خو بیا هم ثواب ګټل غواړي او قرباني کوي. نو حدیث مبارک کې راغلی دی چې دا چا د قربانۍ کولو اراده او نیت وی، ناغوی چې کله د ذوالحجې میاشت ښکاره شي نوکونه او ویښته کټ کول به بند کی. نوکونه به نه کټ کوي، ویښته به نه کټ کوي. خو دا حکم فرض او واجب نه دی چې ګنې خامخا په دې به عمل کې او که عمل دی ونه که نو ګناهګار شو. نو دا حکم داسې نه دی، دا یو مستحب عمل دی. مستحب دا معنا کده دا عمل وکړه نو ثواب په درته ډیر ملو شو، او که څه زر راغې عمل دې په ونه کو نو ګناهګار نه، تپوس به درنه نه کیږي. اکثرو خلکو د نوکونو د ویښتو د کټ کولو د خبره باندې داسې عمل شروع کړی دی چې هغې ګنې دا فرض ګڼي که په دې د عملو نه که بیا د قرباني نه کیږي. نو داسې هرګز نه ده، که عمل دې په وکړه ثواب دې وشو، عمل دې په ونه کړه نو قرباني دې کیږي، ګناهګار نه. خو اسې واړه واړه عملونه په عمل کې راوستل پکار دي، مستحب طریقه ده، نو دا پرېښول نه دي پکار، حتی الوسع کوشش پکار دی چې عمل پې وشي. دې کې فلسفه څه ده، نوکونه غټول، ویښته غټ ساتل، دې کې څه فلسفه ده. نو په دې شپو ورځو کې حاجیان د حج په احرام کې بوي، د عمرې په احرام کې بوي. نو چې کم حالت د احرام نه، نو په حالت د احرام کې ګنډلې جامې اچول ممنوع دي، خوشبو لګول ممنوع دي، دارنګې سر پټول ممنوع دي، نوکونه او ویښته په احرام کې کټ کول ممنوع دي. نه د احرام پابندي په محرم باندې وي. نو مونږ او تاسو حضور علیه السلام په دغه ثوابونو کې شریکول غواړي او مونږ ته یو قسم اشاره راکوي، ترغیب راکوي چې تاسو هم د حاجیانو صاحبانو سره ځان مشابه کې، هغوی سره ځان هم شکل جوړ کې، هغوی ویښته دي او نوکونه دي او کټ کوي نه، خو د هغوی د پاره دا عمل واجب دی او زمونږ پاکستان والو د پاره دا عمل واجب نه دی بلکې دا مستحب دی. نوکونه مکټ کوه ځکه حاجیان نوکونه نه کټ کوي، ویښته مکټ کوه ځکه حاجیان ویښته نه کټ کوي. نو ته د هغه نیکانو خلکو سره یو شان شوې، نو چې په هغوی کوم رحمتونه هلته حرم شریف کې نازلیږي، هغه رحمتونه دلته پاکستان کې په تا به هم نازل شي. نو گویا چې پیغمبر علیه السلام مونږ هغه نیکانو خلکو سره په شکل کې یو شان کول غواړي چې مونږ او تاسو هم د حضور علیه السلام د خواهش او د مرضی مطابق هغه سي جوړ شو کوم چې حاجیان هلته په حرم شریف کې مشغول او مصروف دي. خو د ویښتو او د نوکونو د کټکولو مسله زده کول پکار دي. ویښته یا نوکونه چې دومره غټ شي چې په هغې باندې څلوېښت ورځې پوره شوې یا ترې ور ووړې دی، نو اوس دا ویښته او نوکونه کټ کول واجب دي. ویښته او نوکونه کټ کول لازم شو، اوس هم نه کټ کې نو اوس پې ګناهګارې. د شریعت په نظر کې ته
ګناه کې شریعت حکم کړی دی چې 40 شپې ورځو ته نکونه مرسوا که ورسېدل او بیا پې ورځې شپې وروړي نو ګناهګار شوی. نو په دې وجه باندې د ذوالحجې په دې اوله عشره کې دا 10 شپې ورځې دي، د دې نه مخکې نکونه او ویښته کټ کا، نو چې اختره پورې رسې نو د ویښتو د نکونو د غټېدو به د ایله 10 ورځې شوي وي، نو ته به پې تنګېږې نه او د شریعت حکم به هم د خپو لاندې کېږي نه. مثلا چې میاشت د ویښتو د کټ کولو شوې ده او اوس د ذوالحجې میاشت راښکاره شوله نو 10 ورځې دا شوې، نو اوس خو ته په دې کې 10 ورځې نورې تیرې 40 شپې ورځې پې پوره شوې، نو اوس که ویښته نه کټ کې ته خو ګناهګار د شریعت حکم په عمل کېږي، نو د دغه ګناه نه ځان وساته او د شریعت د مسلې لحاظ وکړه. د ذوالحجې میاشت راښکاره کېدو نه ورځ 2 وړاندې ځان فارغ کا، نکونه او ویښته کټ کا، د حاجیانو سره به بیا الله تعالی تا شمار کی او څنګه په هغوی باندې رحمتونه نازلیږي دارنګې په تاسو باندې به هم د الله تعالی رحمتونه نازل شي. نو د ذوالحجې میاشت راښکاره کېدو سره مونږ او تاسو ته حکم د شریعت متوجه شو، خو هغه حکم فرض او واجب نه دی بلکې د لو لیول نه مونږ ته احکام لازم کیږي او متوجه کیږي. لو لیول دا معنا ده چې د آخري او د وړې درجې نه په مونږ احکام لازم شو. مثلا په ټولو درجاتو کې وړه درجه دا د مستحب ده، نو مونږ تاسو باندې د ذوالحجې میاشت چې راوخیږي نو د مستحب حکم باندې به عمل شروع کو. یو بنده چې په مستحب باندې عمل کوي نو په سنت طریقو عمل کول به ورته آسان شي. نو چې کله مونږ د ذوالحجې میاشت راښکاره کېدل محسوس کړل نو اوس به نکونه ویښته نه کټ کو، په مستحب عمل او شو. مستحب خبره دی په عمل کې راوستا. اوس د دې نه پس سنت طریقې نمبر د 2 درجه دا د سنتو ده. نو مونږ تاسو ته حکم شوی دی چې د ذوالحجې په اوله عشره کې 9 ورځې دي، په دې 9 ورځو کې چې بنده په کومه ورځ نفلي روزه ونیوله نو الله تعالی په د کال د روزو ثواب ورکوي. نو مونږ او تاسو د ذوالحجې په میاشت کې د نکونو ویښتو کټ کولو نه ځان وساتو، مستحب طریقم په عمل کې راوستا او ورپسې بیا چې ورځې شروع شوې نو د ورځې روزه نیول سنت طریقه شوه، ځکه حضور علیه السلام د ذوالحجې په میاشت کې روزې نیولې دي نو دا سنت شوه. نو ګوره په مستحب لو لیول دی، په هغې د عمل شروع کو داسې رو په برضا الله تعالی توفیق د سنت طریقې درکو، روزې دې ونیولې شوې. بیا ورپسې درجه د واجب وي، نو چې کله 9 ذوالحجه راغلله یعنی یوم عرفه راغلله نو په دې باندې تکبیرونه شروع کیږي، یعنی دا 9 د ذوالحجې د یوم عرفه د سحر مانځه نه پس تکبیرونه شروع کیږي. دا به نارینم وي دا به زنانم وي، سو قربانی کوي ابم وي، سو قربانی نه کوي غریب دی ابم وي، سو مقیم دی اغم وي، سو چې مسافر دی اغم دا تکبیرونه وي او دا واجب دی. نو بنده چې په دې واجب باندې عمل وکړو پوړې په پوړې درجه په درجه باندې دته احکامات غټیږي خو عمل په کول آسانیږي. نو چې کله تکبیرونه شروع شي داغې نه رستو بیا قربانی ده، نو چې په تکبیرونو باندې دی واجب دی او تا پې شروع وکړله نو په دې بل واجب یعنی قربانی واجب وي په مالدارو نو په دې باندې عمل کول آسانی. د اصول مطابق
چې بنده په مستحب باندې عمل کوي توفیق به الله د سنت ور کوي. بنده چې په سنت طریقو عمل کوي الله تعالی به ورله په واجب د عمل کولو توفیق ور کوي. او کم بنده چې د واجب عمل خیال ساتي الله تعالی به د فرض او اهتمام د نصیب کی. او کم بنده چې د فرض او خیال ساتي ایمان به نصیب کیږي. او د چا چې ایمان نصیب شو دنیا او آخرت داغه آباد شو. نو مونږ تاسو د اختر دروازه پورې څومره احکامات دي په دې باندې عمل وکړو ان شاء الله د کې به ډیر لوی خیر ډیر لوی فائدہ پرته وي. بیا یو بل حدیث مبارک کې راغلی دی وای دروازه روزه نیول د ذوالحجې په دې نهر وضو کې د کال د روزو برابر ثواب پکېږي. او د نهم ذوالحجې یعنی یوم عرفه باندې روزه نیولو د کال د روزو ثواب او ورسره د تیر شوي کال ګناهونه معاف کېدل او د آینده کال بم ګناهونه ورته معاف شي. خو یاد ساته د دې ګناهونو نه مراد صغایر دی واړه ګناهونه به په دې عمل سره معاف شي. او د غټو د پاره توبه وستل پکار دی. توبه به وباسي الله پاک به دې مکمل صفا کی. بیا دغه حدیث مبارک کې راغلی دی چې بنده دروازه روزنو د کال د روزو ثواب او د شپې عبادت پکې وکړو د خپل وس مطابق نو الله تعالی بدل د ليله القدر د عبادت عمر ثواب ورکړي. شب قدر کې بنده عبادت وکي هغه شب قدر د ته په لاس راغله نو هغه کې عبادت وکړو نو دا د سلور اتیا یا درې اتیا کال عبادت عمر ثواب دی. نو هغه لیلۃ القدر مونږ تاسو ته په نخ نوي د رمضان شریف اخر عشره کې خلق ورپسې اعتکاف ته کینی او په هغه اعتکاف کې د شپې رونی او د لټون کوي چې ماته شب قدر بسنګ ملوشي نه هغه 15 شپې دی یويشتما دیرشتما 15شتما او 20شتما 9شتما د 15 شپو کې د تلاش وکړو یا به ملوشي یا به ملون شي. د کوشش وکي په دې کوشش کې یا به کامیاب شي یا نه. خو مونږ ته هغه شپه معلومه نه او د ذوالحجې یعنی د لوی اختر میاشت چې را اوخته تر د اختر د شپې پوره 10 شپې دي. په دې کې هر یو شپه کې لګ دی او کډیر عمل د نیکه دی وکړو نو په دې باندې تا د الله تعالی د طرف نه د لیلۃ القدر برابر ثواب ملاویږي. په رمضان شریف کې لیلۃ القدر پسې ګرځېدې شپې دی رونولې او بیا هم د ته پته نه لګېده او یقین دی اوس هم نه راځي چې ما ته به دغه شپه په لاس راغلي که نه. خو د لوی اختر میاشت چې راوخیږي تر د اختر د شپې پورې دا 10 شپې دی په دې کې هره یوه شپه د لیلۃ القدر د عبادت برابر ثواب درته ملاویږي. دا خو یقیني دی او په دې باندې به مطمئن ځکه د پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې دی کې عبادت بندو کې د شب قدر د عبادت برابر ثواب په ترلاسه کیږي. نو یقینا چې دا یو ډیره مبارک میاش او پدې کې ډیر واړه عملونه ډیر لوی عملونه جوړیږي. الله تعالی په اجرونه او ثوابونه ورکوي. نو مونږ به نن ګورو چې دا میاش به کله راښکاره کیږي. نو عموما د لوی اختر یا د وړوکي اختر یا د روزې میاش پسې خلک ګرځي خو یوازې دا خو نه ده. خلق صرف په کال کې 3 میاشتې ګوري د روزې میاشو ګوري چې سبا روزه شته که نه اسمان لمنې ګوري میاش پیدا کوي. بیا چې روزې پوره شي د اختر د شوال میاش پسې ګرځي د اسمان لمنې ګوري چې سبا اختر شته که نه. او کله چې د ذوالحجې میاش ګوري د ذوالقعدې په آخري تاریخ باندې ګوري د اسمان لمنو کې چې سبا له ذوالحجې ړومبی تاریخ دی که نه. نو بس دا 3 میاشتې خلک ګوري خو داسې نه بلکې دا سنت طریقه ده چې د هرې میاشتې حساب کتاب بنده کوي. دا سنت طریقه د ثواب په ملاویږي. نو چې چا یو سنت طریقه را ژوندی کړه په داسې وخت کې چې هغه سنت د خلکو نه پاتې شوي وي لکه د کال 12 میاشتې دي نو دا 3 میاشتې هر څوک میاشت ګوري خو دغه باقي 9 میاشتې هېڅوک هم د میاشت د کتو فکر نه لري. نو په دې کې عموم او په ټولو میاشتو کې هم د
لټون او تالاش کول دا سنت طریقه ده. نو دغه د خلکو نه پاتې دي. نو په داسې وخت کې چې په یو سنت طریقه د عمل شروع کو نو الله تعالی به په دې یو سنت طریقه ژوند کولو د سلو شهیدانو برابر ثواب درکوي. نو اوس به د ذوالحجې میاشت پسې تالاش کو او لټون به کوو چې د ذوالقعدې د میاشتې آخري تاریخ کله دی او بیا په هغه شپه باندې بیا وګورو چې میاشت معلومه شي که د ولید او که دې ونه لید د سلو شهیدانو برابر ثواب به ملاویږي. نو د جون د میاشتې 9 تاریخ د جمعې ورځ ده، یعنی سباله د جمعې ورځ ده. د جون د میاشتې 9 تاریخ د جمعې ورځ ده. د ذوالقعدې د میاشتې 29 تاریخ به وي. د ذوالقعدې د میاشتې 29 به وي. نو په دې باندې سنت طریقه دا د شریعت حکم دی وی ماښام چې نور پریوتو نو اسمان لمنو کې ګوره قبلې طرف ته میاش معلومه کا. نو که میاش ښکاره شوله نو د خالی پرواز باندې یکم ذوالحجه بشي او د ذوالحجې په 10 تاریخ باندې بیا اختر وي. یوم عید الاضحی ورځ د عید الاضحی. او که فرض که د جمعې په ورځ په 9 جون باندې میاش ښکاره نشو نو عالمان دوی به دا فیصله وکړي چې د ذوالقعدې میاش د 13 شوه او د اتوار په ورځ باندې به بیا یکم ذوالحجه شروع شي او بیا د ذوالحجې په 10 تاریخ باندې به بیا اختر وي. نو کله به د ذوالحجې میاش مونږ ګورو په 9 د جون میاش باندې مونږ او تاسو به وګورو قبلې طرف ته دا به 29 ذوالقعده وي میاش به ګورو. که میاش ښکاره شوه نو د خالی ورځ دا یکم ذوالحجه شوه. که میاش ښکاره نه شوه نو ذوالقعدې میاشت د 13 شوه او د اتوار ورځ دا په پټو سترګو بیا دا د یکم ذوالحجه شوه، یعنی لومبنې د ذوالحجې بشي. نو د دې نه به بیا مونږ باندې پابندي شروع شي د نوکونو د ویښتو د کټ کولو. نو بهتره دا ده چې په 9 جون باندې د جمعې ورځ په دې باندې خلک د جمعې مانځه ته ځان تیاروي. نوکونه ویښتو صفایي دي وکړي، کټینګ دې وکړي او دې نه پس تر د اختره پورې د نوکونه ویښته چیړ نه کوي، کټ کوي دی نه. د اختر په ورځ چې قرباني وکړي نو که څوک ویښته کټ کول غواړي، نوکونه کټ کول غواړي نو کټ دې کړي. او که فرض که 40 شپې ورځې د چا پوره کېږي او دې کې د اختر ته یو څو ورځې پاتې شوې نو بیا په دې خبره عمل مه کوه چې نوکونه ویښته مه کټ کوه. نه، اوس ویښتو نوکونه کټ کا. د ویښتو نوکونو په کټ کولو باندې ثواب دی او که نه کټ کې نو اوس پې ګناهګارېږي. نو بیا په دې مستحب طریقه عمل مه کوه، په واجب حکم باندې عمل وکړه چې 40 شپې ورځې دې په نوکونو ویښتو ووړې دی نو اوس واجب حکم دا دی چې دا ویښتو نوکونه کټ کا. بیا له دې نه پس عام طور خلک د قربانۍ څاروي فکر کوي. تر د اختره پورې دا 10 شپې ورځې دي نو دې کې خلک ګرځي نو ځان له څاروي پیدا کوي چې قرباني وکم. نو قرباني به چا سره کیږي، چا سره به نه کیږي. نو دا ټولو نه اول چې کم حصدار یو ځای کیږي نو په هر یو حصدار لازم دی چې د بل شریکدار آمدن معلوم کی چې حلال دی که حرام دی. نو هر یو حصدار دی ځان سره د شریک بل ملګری ذریعه آمدن معلوم کی اسې نه چرته حرام آمدنی وي. نو که تا سره قربانی وکړه نو داغه خو نه کېده، ستا د امغار ککړه ستا مو نه شوه. نو هر یو شریکدار او حصدار چې یو ځای کېږي اول به په زړه زړه کې پټ پناه معلوماتو کې آمدن حلال دی که حرام دی. نو حلال او حرام هر څوک پیژني، هر چاته معلوم چې دا فلانی سود خور دی نو د سود خورو سره قرباني مه کوئ، ستاسو ور سره نه کېږي. سود خور به ځان له قرباني کوي، که چېرته چا سره شریک قرباني وکړله نو د سود خور خپله مړه شوه او د ده د لاسه د نورو قرباني
تحریم اونچولا. د چا چې نوکری حرام ده، څوک چې غلاګانې کوي ډاکې کوي، نو هغه اکثر خلک پیژني، خبر دي ته نه دغه غل سره ډاکو سره او داسې چې د چا روزګار حرام دی، ناروا دی، ګنده آمدن دی، پلیت آمدن دی، هغې سره قرباني مه کوه. هغوی د ځان له بیله قرباني وکړي. نو که قبلېده نو هم د الله رحم دی او که نه قبلېده نو هم د الله فیصله ده، خو د بل چا قرباني چې خرابه نشي. بیا قرباني به په څه څیزونو کې او په کومو څیزونو باندې کې نه یو 5 قسمه حیوانات دي، په هغې باندې قرباني کېږي. د هغې نه علاوه په یو شي قرباني نه کېږي که چا وکړله. هغه 5 څیزونه کم کم دي، هغې کې یو اوښ دی او یو اوښه ده، په دې باندې قرباني کېږي. او دویم میخه او سنډه، په دې باندې هم قرباني کېږي. دریم غوا او غوایي، په دې باندې هم قرباني کېږي. څلورم ګډ او ګډه، په دې هم قرباني کېږي. او 5م چیلې او چیلې. نو دا 5 قسم دي، په دې باندې سو قرباني کول غواړي نو بالکل قرباني دې پې وکړي کېږي پې. بیا دې کې دا 3 قسمه حیوانات دي، د دوی په دې کې عیسادار څومره ځایږي. نو عیسادار ګوره اولنې قسم د اوښ او اوښې، دویم قسم د میخې سنډه، دریم قسم د غوا غوایي دی. نو په دې 3 قسمه حیواناتو کې 9 کسانو پورې عیسادار ځای کیدی شي، خو ضروری نه نه چې 9 عیسادار به خامخا پوره کې. په یوازې قسم اوښ علالولی شي، په جفت او په طاق شریکدارانو هم اوښ علالولی شي. اکثر خلک وی چې یا به 3 عیساداري، یا به 5 وي، یا به 9 وي، 2 بم نه وي، 4 بم نه او 6 بم نه. دا دروغ وی. په یوازې قسم قرباني کېږي، په 2 قسم باندې کېږي، او په 3 او په 4 او په 5 او په 6 او په 9 په دې کې جفت او طاق نشته چې څومره د چا په دې باندې مصالحت وشو او څوک په دې رضا وي او څو ملګري تیار شو نو ودې کی. خو د 9 نه زیات به پکې ځان نه راټومبي، ځان به نه ځایي، هسې نه چې په 8 قسم باندې قرباني څوک وکړي. اکثر خلک داسي د کور سربراهان، جاهلان او د دین نه ناخبره وي. نو داسي کې وي زه او زما ښځه زمونږ یو عیسه شوه، او زما زوی او داغه ښځه د دیم یو عیسه شوه، بیا بل زوی او داغه ښځه د دیم یو عیسه شوه. نو داسې د کور 4-5 جوړې وي، نو دا خو له 7 کسان شو. دا په یو ساروي کې ځای کې نو د دوی د سره قرباني نه ده شوې، که مخکې کړي هغه مخکې هم نه دي شوی. خلاصه دا شو، آسانه مسله دا ده چې د قربانۍ په ساروي کې چې بنده یو حصه اخلي نو دا به په یوازې لی، دا نه چې یو حصې دپاره 2 روریان یو ځای شي یا پلار او زوی یو ځای شي چې زمونږ به په غټ ساروي کې یو حصه په شریکه والو نو ستا د طرفه مو زما نه، داسې نه ده. خپل د مونږ شو چې په دې ساروي کې نور ناخبره سونه عیسادارو دا غي مونږ شو غرقه دکړه. نو هر یو بنده ما یو حساب په خپل په یوازې اخلي، دا نه چې یوې حصې ته په 2-3 کسان شریکیږي او بار به غټه حصه وکړي نو دا د چا مونږ شو قرباني صرف غوښې درته ملو شوې. نو دغه غټ ساروي دی اوښ اوښه، میخه سنډه، غوا او غوایي، په دې کې په یوازې قرباني کېږي او تر د 9 کسانو پورې یو ځای کېدیم شي. په دې قرباني 9 کسانو حصې پکې گنجائش تو کېږي پکې. لین علاوه دا 2 قسم دي، ګډ ګډه چیلې او چیلې. په دې کې دویم کس نه ځایږي، دا صرف د یو کس د طرف نه یو حصہ کافي کېږي. نو دا مسوک په 2 کس چیلې نه لالی، ګډ به نه لالی، دا به په یوازې سر یو حصہ قرباني به پکې. بیا د دې د عمرونو مسله زده کول پکار دی. تاسو ګرځئ نو چې عمر درته معلومي، د عمر مسلې نه خبر یې. که څوک وایي چې په اوښ یا په اوښه قرباني کومه، نو د اوښ او د اوښې عمر معلومول پکار دی. نو د اوښ او د اوښې عمر څومره شریعت ښودلې مقرر کړی، وایي 15 کاله پکار دی. که 15 کالو کې یو ورځ کمی قرباني پې نه کېږي.
15 کال عمر شرط ته. او که څوک وایي چې میخه سنډه غوا او غوایي د دې دوو قسمونو قربانی کوما نو په دې کې 2 کال عمر شرط دی. د میخه سنډه غوا او غوایي د دې عمر 2 کال لازم دی. کله 2 کالو نه کمو قربانی دې وکړه نو اونشو صرف غوخه د تملو شو قربانی پې نه کیږي. نو د میخه سنډه غوا او د غوایي عمر 2 کال شرط دی دا لازم دی. او د ګډ او د ګډي عمر څومره دی نو کال پکار د چې د ګډ او د ګډي عمر وي. خو که د ګډ یا د ګډي عمر د کال نه راکمو خو د کال ګډو کې پرېږدي نو دونه سورو بوچې پته پکې نه لګي نو اوس په قرباني کېږي. خیر دی که د کال نه راکم دی خو اسې نه چې د شپږو میاشتو نم کمی چې د شپږو میاشتو نه راکمي که نه نو بیا که د خر عمر غټي نو بیا په قرباني نه کیږي. د ګډ یا د ګډي عمر د کال نه راکم دی او د کال ګډو کې پرېږدي پته نه لګي قرباني پې کیږي. خو اسې نه چې شپږو میاشتو نه کمي نو بیا پې که ډېر هم سورب دی او ډېر هم غټ دی بیا پې قرباني نه کیږي. نو کم سے کم عمر د ګډ یا د ګډې 6 میاشتې دی. د دینه چې زیاتو د 8 میاشتو دی خو د کال ګډو کې پرې دی پته پکې نه لګي نو بیا په قرباني کوه کیږي په. او یو قسم د چیلی او د چیلې دی نو د دې عمر 1 کال شرط دی. د کال نه که یور وزرا کمو قرباني دی په وکړه نو نه ده شوی. نه د چیلی او د چیلې عمر کال شرط دی. د دې نه راکم قرباني پې نه کیږي کال شرط دی. او په ګډ یا ګډه چیلی او چیلې کې 2 حصے نه زیږي دا به د یو کس د طرف نه په یوازې حلالېږي او په یوازې به قرباني پې کیږي. دا یو څو اهمې مسلې ما ستاسو وړاندې ذکر کړې. تاسو له موږ ټول په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.